هر طرف نه به د مرګ اوازونه راځي خو مړه کېږي به نه. مرګ ورله نشته دی، مرګ ورله نشته دی، نه جهنمیانو له شته دی او نه چې کوم دی جنتیانو له شته دی. جنتیان به همیشه دپاره خوشحالو ته تلل شي، جهنمیان به همیشه دپاره سختو ته تلل شي. روایتو کې راځي چې کله د جهنمیان جهنم ته لاړ شي او جنتیان جنت ته لاړ شي، نو په دې جهنمیانو کې بعضې مسلمانان هم وي چې دی به ایمان به ورسره وي خو عملونه به یې بد په دنیا کې ډېر کړي وي، د هغې د وجې نه به الله تعالی هغې جهنم ته لیږلي وي. ځکه انسان دا په دوو طریقو سره پاکېږي، یا چې په دنیا کې په دک باندې کم حق دی په توبې سره یې معاف کړي یا په حق ادا کولو سره یې معاف کړي. ځکه دوه قسمه حقوق دي، یو حقوق العباد دي، دا تش په توبه باندې نه معاف کېږي، دا به خامخا د بندګانو نه معافي غواړي، نو توبې سره یې معاف کړي پاک کړي، یا دې حق واپس کړي هغې سره یې پاک کړي. او که انسان دلته پاک نه کړلی شو بیا به جهنم کې الله تعالی پاک کړي. نو مسلمانان چې جهنم ته ځي دا د پاکۍ دپاره ځي، د ګناهونو د پاکۍ دپاره ځي چې دوی هلته د ګناه نه پاک شي او پاک صفا جنت ته راشي. کافران چې کله جهنم ته ځي نو دوی الله تعالی د عذابولو دپاره جهنم ته لیږي. نو چې کله مسلمانان هم په دې جهنم کې وي نو دا کافران دي مسلمانانو له پیغور ورکي چې اے مسلمانانو مونږ خو دنیا کې نه الله منو نه پیغمبر منو نه مو کتاب منو، نو مونږ خو د دې وجې نه جهنم ته راغلي یو. نو تاسو خو مسلمانان وئ، تاسو خو په دنیا کې د مسلمانۍ غټې دعوې کولې، نو تاسو ولې جهنم ته راغلي یې؟ مسلمانان به دغه د دې ملامت کي وي د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي، الله به وفرمایي. د یو چې نبی علیه السلام فرمایي الله ډېر غیرتي ذات. نبی علیه السلام فرمایي انا غیور، زه غیرتي یم والله اغیر مني، الله زمانه زیات غیرتي. نو د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي الله به وفرمایي چې په دې جهنم کې څوک دي د چا په زړه کې د ذرې برابر ایمان وي یا یو پیرا کلمه ویلی وي، نو چې کلمې ویلي وي ایمان به ورسره وي که نه، یا دا کس په دنیا کې زمانه په څه وخت کې زمانه یریدلی وي دې د جهنم نه راوباسئ چې د ذرې برابر ایمان ورسره وي، دغه کس په الله رب العزت د جهنم نه را بهر کې جنت ته به راولي. او د جهنم دروازې به داسې لیوې کړي شي چې چاته پته هم نه لګي چې په د جهنم کې دروازه واو که نه وه. دکه ټایم کې به کافر افسوس وکړي چې کاش مونږ په دنیا کې دا کلمه ویلې وي، یو پیره مې ویلې وي صرف د ایمان د راوړو دپاره، نو دا به نن مونږ ته به هم الله پاک نن نجات راکوي. نو په دې باندې به د مرګ چپې راځي خو مرګ به پرې نه راځي، او دا ګران کار دی چې بار بار سړی خپل مرګ ویني دی مړ کېږي نه، دا ګران دی. دنیا کې خو سړي باندې د مرګ آثار راشي مړ شي ختم شي، خو هلته به داسې نه وي دی مړ کېدونکي نه وي. دې جهنمیانو عذاب دا به د یوې ورځې نه بلې ته سختېږي، د بلې نه به بلې ته سختېږي. دنیا کې خلک وي یو ورځ د بلې نه بدتره راځي، نو د کافرانو ورځ به د یو ورځ د بلې نه بدتره وي، او د جنتیانو ورځ دا به د یوې ورځې نه بلې ته چې کوم دی نعمتونه سیوا کېږي، یو ورځ به د بلې نه ښه وي، بله به د بلې نه ښه وي.